دا په دې خپله زمانه په دې دور کې چې سوچ وکړي نو حیا چې بالکل هغه پښتون کلچر چې دا بالکل په حیا د حیا یو مجسمه او د حیا او د غیرت په چې چا مثال ورکولی وي لکه پښتانه په هغه پښتون کلچر کې نن د حیا بوی هم نشته بوی دا د اخر زمانې هغه نښه ده چې د الله پیغمبر وی حیا به د خلکو نه ختمه شي او زنانه به وي داسې قسم لباس اغوستل شروع کړي چې سره د هغه لباس د اغوستو باوجود به د الله پیغمبر وی بربنډي لباس به اغوستې وي جامه به اغوستې وي او بربنډي به وي صحابه وی د الله پیغمبر دا څنګه چې کپړې به وي او بربنډي به وي یا خو به دا کپړې نری دومره وي چې په دې کې به باریکې به دومره وي چې دننه جسم به پکې ښکارېږي او که باریکې نه وي ښې غټې کپړې وي نو هغه به ښې جوړې کړي په داسې ډیزاین او په داسې شکل وي چې د وجود سره به فټ وي نو د هر یو اندام پته به پکې لګېږي نو دا حیا بالکل جنازه ته پښتون کلچر کې حیا یو وخت داسې و چې په دومره اندازه کې حیا وه چې زنانه به چېرته غم خادۍ ته تلې نو ټانګه به راوسته نو په ټانګه کې چې زنانه به کېنوله نو بیا به ټانګې نه چاپېره د کټ څادرونه راتاو کړل او پلستر او پستر باندې به وګڼډل او کوچوان کاکا ته به ویل ته به اوس کېنې نه ډډه به نه وایه شاته څه به په دې میدان باندې نیغ ولاړې ځکه شاته څه شی دی زنانه دي یو وخت داسې و او یو وخت اوس په پښتنو داسې رالو چې فرنټ سیټ چا ته میلاوېږي باغوتی ملا شیخ ته فرنټ سیټ میلاوېږي شیخ اوی کرستو کینی کینا دا بند دی ادکه د خدای بنده سو پښتنه خالی دی نه وي دا بوښه به مخکې نه نو چې ګورې چې د زنانه راشي هله وی راځئ نو ګیټ ورته ډرایور یا کلنډر کولاو کي او په فرنټ کې څوک کیني د ډرایور سره پښتني نو یو وخت داسې و چې پښتون په کوچوان ته وي چې ته به په سیټ نه کېنو شاته به ډډه نه وایه ځکه په ټانګه کې زنانه دي یو وخت په پښتنو داسې راغی چې پښتون ډرایور دا نه ملا ته سیټ ورکوي او دې سپینګیري ته فرنټ سیټ ورکوي فرنټ سیټ چا ته ورکوي زنانه ده زنانه ورته نو د حیا د الله پیغمبر وی حیا به د خلکو راپورته شي نو یو وخت په پښتنو زنانو کې حیا دومره وه چې په دې ګودر کې ځای په ځای په دې چینو کې زنانو به کپړې وینځلې نو چې کپړې به وینځلې د نارینهو کپړې را به ځای په ځای په دې جاړو باندې خورېږي نو هلته خو د زنانو کپړې به یې بار نه خورولې هغه یې کور ته راوړې ځکه چې په دې باندې وي د نارینهو نظر لګي او چې د نارینه نظر د زنانه په کپړو لګي دې نه اندازه لګي چې دا زنانه غټه ده که نری ده د بجلیګر استاد خبره یو منیزې ده وکړه دوه منیزې د دې کپړې نه وي دا اندازه لګي نو د زنانو کپړې به بار نه پرې دا به کور ته نو کور ته به یې چروله په تار به خورېږي نو په هغې به بیا د نارینه ساده د پاسه کور چې ته کور ته څوک رانه شي نارینه او په دې کپړو باندې نظر پرې ورځي د زنانو کپړې مخامخ په تا دا بده خبره ده دومره په پښتون کلچر کې حیا وه او یو وخت په پښتون داسې رالو چې د پښتون لور او د پښتون خور ټیلر ته دې ووایي ما نه ناخوښ ده ما نه کپړې کړې
یو وخت داسې و چې کپړې به مخامخ نور ټوچولو ته نه ورولې وایي د نارینه نظر به پرې ولګي دې نه اندازه لګي او یو وخت داسې راغله د پښتون لور او د پښتون خور دا ټیلر ته ځو ټیلر ته وایي زما نه ناپ واخله او ما ته ښې فکس کپړې وګټله الله پیغمبر وی حیا به پورته شي نو د حیا نن ما تاسو له نور خدا پرېږده پښتون چې دا بلکل د حیا یو مجسمه وه او چې چا په مثال ورکولو د حیا او د غیرت ویږي لکه پښتانه دا د هغې پښتون د حیا نن حال دی ښاریو ته کله ووتې و په اټک برج باندې ورکولو شه بیا خو د ګوندل میله د منډایي د بیا خو چې څه غواړې هغه درته میلاویږي نو حیا د الله پیغمبر وی دا به چې چل وشي دا به وي د خلکو نه ختمه شي هغه حیا نن شته